أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ ہود 12 سپارہ آیات نمبر 118 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك وشي غختل ربستا لجعل الناس نخام خاب غرزول خلق أمة واحدة يو دلا يو أمت بي غرزول ولا يزالون مختلفين او دي خلقوا با همیشه ولا يزالون او همیشه دوی نه دا خلق مختلفین اختلاف کوي وګورئ الله تعالی غوښتلو نو الله تعالی با دا ټول خلق په اسلام راوړلو باندې مجبور کړیو یعنی دې ټول خلقو باندې په زور ایمان راوړو اسلام به راوړو خو الله تعالی د سینې دي کړي بلکې د انسانانو د اختیار ورکړي دي او دواړه لارې ورته خولې دي چې په کومه لار باندې دا انسان ځي نو دته اختیار دی کو دې هدایت ولا لار خپلې په هدایت ولا لار باندې ځي نو دته اختیار دی او کو دې د گمراهۍ او د کفر او د شرک په لار باندې ځي نو د انسان د الله تعالی دنیا کې اختیار ورکړي دی ان انسان مجبور نه دی چې دی الله کو غوښتلی او الله په دې باندې قادر دی چې الله تعالی دا ټول خلق په زور باندې مسلمانان کړي وي مجبور کړی وي په اسلام راوړلو باندې خود سي الله تعالی نه دی کړی چې دا دنیا دارالامتحان ده او دویمه خبره ده چې د الله تعالی دوه صفاتونه یو مهربانتیا یعنی رحم او دویم غضب نو ګوجري د اختلاف ولا خلق نه وي دوی اختلاف نه کولی په دین کې او دی کفر او شرک نه کولی نو الله تعالی بیا غضب پچا باندې مسلمانانو باندې الله تعالی رحم کوي په دوستانو باندې او دشمنانو باندې او کافرو باندې بیا الله تعالی خپل د غضب صفت ښکارا کوي نو فرمای ګوجره الله تعالی غوښتلی دا ټول خلق به په زور باندې مسلمانان کړیو خو ولا یزالون مختلفین خو دوی به همیشه اختلاف ساتي اختلاف دلته کې مراد د ائمه یا اجتهادي اختلاف نه دی بلکې اختلاف په پیغمبر کې اختلاف په دین کې اختلاف په قرآن کې په دې کې اختلاف مراد مطلب دا چې کفر او شرک والا به موجودي مسلمانان به موجود دی به خامخا چې کوم دی اختلاف دی ولی الا من رحم ربک مگر هغه څوک رحمه چې رحم وکي ربک ربستا ولذلك او دی الله پاک خلقهم پیدا کړی دی دوی لره دا خلق الله تعالی پیدا کړی دی وتمت كلمة ربك او پورا شوی دا کلمه د ربستا لأملأن چې خامخا به زه ډکومه جهنم من الجنة والناس اجمعین د انسانانو د جناتو د انسانانو د ټولو نه به الله تعالی وایي زه جهنم ډکوم جهنم سره واده شوی دا چې زه به تا ډکومه نو جهنم د پاره الله تعالی دنیا کې خلق پیدا کی دی وجه الله تعالی څوک مجبور کړ نه دی په اسلام راوړلو باندې خو الله تعالی په کفر باندې څوک نه دی مجبور کړ بلکې آزاد پرېخي دی د انسان ته اختیار دی کو په کومه لار باندې زی چې په کومه لار باندې زی ته اختیار دی نو د دې وجه نه چې انسانانو د اختیار ملاو دی او په خپل اختیار یو انسان ایمان راوړي او دی په صراط مستقیم باندې چلیږي په نه غلار باندې چلیږي هم د اختیار دی یو انسان کفر او شرک کی بدعاتو کې دې کې مبتلا کیږي نو د اختیار دی نو الله تعالی په زور باندې څوک نه مسلمانی او دویمه دا چې دا اختلاف دا روان وي مسلمانانو او د کافرانو په منځ
خو الا من رحمه مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې ربک رب ستا نو چې ستا د رب رحم پې وشي نو دی به د اختلاف نه بچ شي او چې د الله تعالی رحم پې نه شوي نو دی بیا د اختلاف نه نشي بچ کېدی ولذلک او دی الله یعنې دی رب ستا خلقهم پیدا کړي دي دوی لره وتمت کلمة ربک او پوره شوی دی کلمه د رب ستا پوره شوی دی حکم د رب ستا لأملأن جهنم چې خامخا به زه ډکومه جهنم من الجنة د جناتو پیریانو نه والناس او د انسانانو نه اجمعین د ټولو نه به زه دا جهنم ډکومه وکلا نقص او مونږ ټول بیانو علیک په تا باندې من انباء الرسل خبرونه د پیغمبرانو نبی علیہ السلام د الله فرمایي په تا ته مونږ د پیغمبرانو هغه کیسې بیانو هغې خبرونه درته بیانو ما هغه څه نثبتو چې کوي شي مضبوط شي به په دې سره فؤادک زړه ستا نبی علیہ السلام د الله فرمایي چې مونږ دا خبرونه د تیرو امتونو د تیرو انبیاء علیهم السلام د دې دپاره بیانو چې په دې سره ستا دا زړه مضبوط شي چې د هغې څنګه مونږ امداد کړی دی څنګه تکالیف په هغې راغلي دي په دې بیانولو سره ستا د زړه مضبوط شي وجاءک او راغلی تا ته فی هذه الحق په دې صورت کې حق په دې صورت کې د حق راغلی دی وموعظة او نصیحت درته راغلی دی وذکر للمؤمنین او دا نصیحت دی د مؤمنانو دپاره دا قرآن دا نصیحت دی د مؤمنانو دپاره وقل فرمایه ورته للذین هغه کسانو ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي فرمایه ورته چې اعملوا تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپلو ځایونو باندې یعنې تاسو خپل عمل کوئ ستاسو د عمل بدله به تاسو ته میلاویږي انا عاملون او مونږ هم عمل کوونکي یو په خپل ځای باندې تاسو خپل عمل کوئ مونږ خپل عمل وانتظروا تاسو انتظار کوئ انا منتظرون مونږ هم انتظار کوونکي یو تاسو سره ولله خاص الله تعالی دپاره دی غیب السماوات غیب د اسمانونو والارض او د ځمکې نو په دې کې د الله تعالی دې آیات کې د الله تعالی دپاره علم ثابت شو چې د غیب و علم دا د الله تعالی سره دی غیب السماوات غیب د اسمانونو والارض او د ځمکو ولله خاص ته الله دپاره دی لامبګې تخصیص دپاره دی ولله او خاص ته الله دپاره دی غیب السماوات پټ د اسمانونو غیب د اسمانونو والارض او غیب د ځمکو و الیه یرجع الامر كله او هغه طرف ته به واپس کولی شي ټول کارونه فاعبدوه تاسو عبادت کوئ د هغه وتوکل او توکل کوه علیه په هغه باندې وما ربک او نه دی رب ستا بغافل بخبره عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ ولو شاء ربک وچېرې غوښتلې رب ستا لجعل الناس نو خامخا به یې ګرځولي خلک امة واحدة ټول خلک به یې ګرځولي یو امت ولا یزالون مختلفین او همیشه به دا خلک اختلاف کوي الا من رحم ربک مار هغه څوک به د اختلاف نه بچ وي رحم ربک چې رحم وکړي رب ستا په هغه باندې ولذلک خلقهم او دی الله تعالی پیدا کړي دي دوی لره وتمت کلمة ربک او پوره شوه کلمه د رب ستا لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین چې زه به خامخا ډکومه جهنم د جناتو د انسانانو د ټولو نه وکلا نقص علیک او مونږ ټول بیانو په تا باندې من انباء الرسل خبرونه د پیغمبرانو ما هغه څه نثبتو چې مضبوط شي به په دې سره فؤادک زړه ستا وجاءک فی هذه الحق او راغلی تا د په دې کې حق وموعظة او نصیحت وذکرى للمؤمنین او دا نصیحت د مؤمنانو دپاره وقل فرمایا للذین ها کسانو ته لا یؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي اعملوا چې تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپلو ځایونو باندې انا عاملون او موږ عمل کوونکي یو په خپل ځای باندې وانتظروا تاسو انتظار کوئ
انا منتظرون بشک موږ هم انتظار کوونکیو ولله خاص د الله د بار دی غیب السماوات والارض پټ د اسمانونو او د ځمکو و الیه یرجع الامر كله او هغه طرف ته واپس کیدل د ټولو کارونو فاعبده پس د عبادت کوه د هغه او توکل او توکل کوه علیه په هغه باندې وما ربک بغافل عما تعملون او نه دی رب ستا بې خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين